علی ابن المؤفق یو بزرگ دی، نو هغه وایي چې ما 80 حجونه کړیو. نو بیا مې خیال رالو چې بس ترکه مې به زه دا حجونه کوم، بس دی بوډا شوم، کمزور شوم، نورم د ثواب کارونه ډیر دي، دا پیسې سړی په بل چا باندې خرج کی، هغه هم د ثواب کار دی، د خدای رضا په حاصلېږي، بس بیا نور حجونه وای نه کوم. دې دوران کې چې زما سترګې ورالې یو آواز کوونکی آواز کوي چې ای فلانیه ستا چې څوک خوښ نو خپل کور ته راغواړې، چې څوک دې نی خوښ نو هغه خپل کور ته راغواړې، هغه ته مېلمستیا ورکې. نو ما ځان سره سوچ وکړو چې یاره واقعي الله تعالی ما خپل کور ته بار بار غواړي، نو دا خو د هغه ورکړه ده، د هغه عطا ده، د هغه پیرزونه ده، د هغه کرم دی او مهرباني ده. نو چې الله ما د خپل کور میلمه جوړی او ما ته دا سعادت همیشه د پر راکې، نو بیا زه ولې د خپل لاس د دغه سعادت نه ځان محروم کم؟ نو د خپل اراده نه مې بیا توبه وستا چې رب العالمین چې کومې پورې ته ما د خپل کور ته راغواړې، نو زه به په ډېر شوق او په مینه باندې دې ته راځم او د دغه ځای هغه برکات د هغې د حاصلولو کوشش به کوم.